سوال دا دی چې توبه چې دا تر کومه وخته پورې د سړي قبلیږي؟ ځکه چې په انسانانو کې دوه قسمه دي، یو مسلمانان دي او یو کفار دي. نو د کافر توبه چې ده هغه تر کومه وخته پورې قبلیږي، او د مسلمان توبه چې ده هغه تر کومه وخته پورې قبلیږي. قرآن کریم د دعا آیاتونو نه دواړه قسمه بیان معلومیږي. رنبنی آیت کریمه کې الله فرمایلی دی چې کم خلق چې په غلطۍ او په جهل سلا گناہ وکي، ځکه چې گناہ سړی کوي نو دغه وخت کې جاهلی، که پوه می نو عقل ته سلب شي د گناہ په وخت کې، که ډیر پوه می نو د گناہ په وخت کې داغه نه عقل سلب شي، جاهل شي. اللہ فرمائی چې انما التوبة علی اللہ، خبر دادا بل اندا چې قبول د توبه علا کلمه په عربی لغت کې د پاره د لزوم راځي. اللہ فرمائی چې ما پزان باندې تفضلا لازمه کړی دا، یعملون السوء بجهالة، کم خلق چې گناہوں کی په ناپوهۍ باندې گناہ وکړو پوه نه و، کپوی مو ما در تارزو کو چې د گناہ په وخت کې سړی نه عقل لاړ شي. د دې داسې مثال دی لکه یو عالمو هغه په جمعات کې تقریر کولو خلق ته ډېر شد و مت سره، کور ته به چې راغی نو ښځې به ورته د شرابو یو جام تیار کړی و، نو هغه شراب به یې وڅکل او بیا به یې باجه راواغسته، نو ټوله شپه به د باجه غږوله او ښځه به یې ځان ته ګډوله. سهار به بیا ټیک و، امتحان او ابتلا رااله، یو فقیر ولاړ دی په دروازه کې، ښځې خیر ورولېږلو، زه خیر نه علم، پیسې ورولېږلې نه علم. ښځې ورته وی چې نو څه غواړې چې دلته ولاړې؟
ورته وی بی بی او تپوس در نکومه که صحیح جواب دے راکن مهربانی بدی وی وای وی تپوس دا کومه چې کمزه کې د خدای دین بیانېږي نو الته رحمت وریږي ستا د خاون دین بیانولو زه په دې لاره روانم رحمت پې نه ورېده اوس هغه رحمت دې ملنګ څنګه لیده نو عزیزانو دا بیا خبر حال تزی چې یو کرامت ته او یو کشف ته کرامت او کشف چې دي دا الفاظ مترادفه او معنی یو ده کرامت او کشف یو شی بزرگان چې دي ناغی تا پا کرامت باندې ښکاری چې دلته رحمت وریږي او دلته لعنت وریږي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره هم دا علم چې چا به اودس کولو د به ورته داسې وکته نو حدیث کې راځي چې دا اودس اوبو سره لاس وینځلو سره د لاس ګناه تویږي او مخ وینځلو سره د مخ ګناه تویږي او د سر مسې سره د سر ګناه تویږي او د خپو وینځلو سره د خپو ګناه تویږي نو دا علم الله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تم ورکړو او بیا دعا وکړه چې خدای دا علم ما نه واخله ځکه چې زه چاته ګورم او داغه او دس کې ګناه وینم نو سړی راته سپک بیا ښکاري نو د دې وجه نه د علم رانه لرې که چې ما ته د انسانان چې دي چې سپک ښکاره نشي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عزیزانو د ډېر لوی علم او د ډېر لوی شان خاوند اگر چې زمونږ په پاکستان کې اره بلا شته دی خو یو مصیبت پکې دام دی چې امام ابو حنیفه متعلق بتاسو واورئ چې هغه تقلید ناجائز دی او داغه علم دومره نه و په حدیث نه پوهېدو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه علم او محدثانه رنگ خود سکے داغه قیاس داسې او قیاس چې هغه ته به د خپل وخت مجتهدین حیران شو اوس قیاس دائمه مجتهدینو دا اوس یو بل علم دی تپوسو شو د علماؤنا چې یو دوه کسه دي د شپې وده شو چې سهار را پاسېده په یو ملګري د شپې اودس اورېدلی اوس اوبه نشته چې دا یو پې ولامبي او دا بل پې اودس وکړي او سوال دلته د سحر د منځم دی منځ به څنګه چل کی مسله دا ده چې اوبه نه وي تیمم به ووهي نو تیمم خو دواړو ووالو اوس بل سوال دا پیښ شو چې مخکې امامتي به څوک کوي ما په خبرو پوهېږئ
تیمم خود به اوبو د نشتوالی د وجه دواړو ووالو، په چا چې اودس اورېدلی او دم تیمم ووالو، او څوک چې اسیو اغم تیمم ووالو. او سوال دا پیدا شو چې مخکې امامت چې په چا اودس اورېدلی دا به کوي او که دا بل چې تیمم یې والی د بې اودسۍ د وجې دا به امامت کوي. دا وخت ټولو ملیانو فتوا ورکړه چې امامتي به دغه سړی کوي چې دا چا د بې اودسۍ د وجې تیمم والی دی، ځکه چې هغه په چا اودس اورېدلی دی هغه خو ډېر پلیت و. ټولو ملیانو فتوې ورکړه. ځکه تیره جمعه ما تاسو ته ویلي چې فتوې ورکول خو آسان کار دی، ډېر خلق به درته پیدا شي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته چې خبره راغله هغه وی چې امامتي به دغه سړی کوي چې دا په چا اودس اورېدلی او تیمم یې والی دی، دا به مخکې امامت کوي. دا چا چې د بې اودسۍ د وجې تیمم والی دی دی به امامت نه کوي. اوس عقل دا وایي چې به یو سړی هسې بې اودسه دی تیمم یې والو، نو د ده دا پاکي خو ښه ده په نسبت د هغه چا چې په غسل کې او تیمم یې والي. تاسو عقل به دا مطلب امام صاحب نه وجه تپوس وشوه چې هغه سړی به ولې امامتي کوي چې کوم سړي باندې اودس اورېدلی او تیمم یې والی. امام صاحب ورته وفرمایل چې کوم سړی چې په غسل کې هغه تیمم والو د ده دا طهارت په دې تیمم سره طهارت مستقله شو، دا کامل پاکوالی دی. او د بې اودسۍ د وجې چې تا تیمم والی دی دا ناقص پاکوالی دی، د عارض د وجې دته منځ پې روا دی. او جنوب چې تیمم والی دا طهارت مستقله دی. نو مخکې امامت به هغه سړی کوي چې څوک مستقل پاکی، هغه سړی به نه کوي چې څوک عارضي پاکی. دا قیاس د امام ابو حنیفه را. اوس په دې علما پوهیږي چې دا قیاس د وخت ائمه او مجتهدین ورته حیران. نو عرض میں داو چې مونږ خو په داسې ملک کې اوسېږو چې په امام ابو حنیفه چې کم شان او کم علم مونږ په هغه لارم نه یو تیر شوي. والله العظیم که داغه په لیکلو داغه په قیاسونو باندې دا خلق په لاره نه تیر او پوهېږي هم پیدا. هغه خلق هم نن را پاسي وایي چې امام ابو حنیفه په حدیث نه پیدا. کم چې نن نه 1400 کاله مخکې تیر شوی دی او 1.5 کال د پیغمبر نه رستو عالمو هغه په حدیث نه پیدا، او په پاکستان کې چې کوم دارا روټي خلاص را پیدا شوي دا په حدیث پوهیږي. او بس او په بازار د نابینا او جوهریانو خرمهره لالو گوهر درې واړه یو دي په سبب د ظالمانو حاکمانو اور او ګور او پیښور درې واړه یو. نو په بازار د نابینا او جوهریانو خرمهره لالو گوهر درې واړه یو. روند جوهری چې په دکان ناستی اغلا کنجکه په لاس اغلا کنجکا پلاس کې ورکا او لالو گوهر پلاس کې ورکا نو رون بداوی چې دا درې واړه جوړیو شه. ځکه رون د گوهر او د کنجکې هیڅ تمیز نشي کول. نو عرض میں داو چې باز د توبې گویا د غلطۍ په وخت کې کپوی هم جاهل شي
نو هغه ملنګ وی چې زه په دې لاره تېرېدمه بیبي او ستا دا خاوند مې ولیدو تقریر کولو خو رحمت پې نه ورېده. ښځې ورته وایي چې ملنګه داسې چل دی چې ستا دې خبرو سره څه کار دی، زه خپله لار لنډوه. هغې وی زه ځم نه تر هغې پورې چې تر څو پورې دې دا حال نه وي ویلی. ورته وی چې نه ځې او خامخا پوښتنه کوې نو زما خاوند چې د شپې کور ته راشي او ما د شرابو جام ورته تیار کړي هغه اوس کی او بیا ټوله شپه دی باجه غږوي او زه ورته ګډېږم. ملنګ ووی چې دا وجه ده چې دی چېرته بیان کوي نو رحمت پې نه وري. که تاسو خیال وکړئ که نه مونږ په تقریرونو څومره کېږي، دنیا ترې ډکه ده. دنیا عام جلسې خو لا څه کوي چې په ریډیو په ټي وي باندې هم لګیا دي صاحبه تقریر دی او تبلیغ دی او بیانونه دي او درس قرآن دی او پلانې دی او پلانې دی او اثر په چا ټس نه مس نه کی. دا وجه څه ده؟ وجه دا ده چې دا مونږ څه وایو دا زمونږ خپل ایمان نه دی. څه چې وایو دا په خپله نه کوو. نو د دې وجه نه په بل چا هم اثر زمونږ خبرې نه کوي. عزیزانو هغه بیان کې اثر وي